او فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله تعالی تاسو ته حکم درکړي تاسو د اولاد په باره کې د یو نر حصہ برابر ده د دوه زنانو باندې. عزیزان دا د سورۃ النساء آیت نمبر 11 دی. اولنی حصہ میراث. میراث هغه مال ته وایي چې سړی مړ شي. اسلام سمخ کې دا قانون نو، اور اسلام هم په اول سر کې په ابتدا کې د میراث نظام راوسته. ها اگر چې تشدید بدلو یوار تبناو د بل چا چې چې په ساتلې دا هغه ته میراث ورکوي. مواخات نظام باندې میراث، مهاجر او انصار چې کله بایچاره نظام جوړ شو په هغه کې میراث. بیا د وصیت په طرز باندې جوړ شو چې هر چا به چا په باری کې وصیت وکړي، مال به ګرځي هغه ته ورکوي. بهرحال دا ټول ختم شول کله چې الله رب العزت دغه آیاتونه را نازل کړ. یا د حضرت جابر پلار حضرت عبدالله شهید شو. دا حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ ډېر غټ شهید دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د په باره کې ډېر حدیثونه بیان کړي دي. دا د غزوه احد شهید دی. د حضرت عبدالله د شهادت بعد حضرت جابر بن عبدالله د حضور علیه السلام په خدمت کې راغله. یا رسول الله میراث په څنګه تقسیم کو؟ الله رب العزت آیات نازل. بعض علما فرمایي چې سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنہ د شهادت بعد دا غ زنان او کشنان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د میراث باندې زموږ پر مال باندې قبضه وسوله اقا او کله نو پر هغه باندې الله رب العزت دغه آیاتونه را نازل کړ. میراث کې اول کار در ټول ضروری او لازمی کار دا یو شی یاد وساتئ. میراث دا هغه علم دی، دغه آیات چې کوم دی دا توي ذویل فروز. ذویل فروز وای او هغه میراث فارته هغه میراثانو توي چې کوم قرآن منتخب کړی دی، قرآن حصے بیان کړی دی. هغه ان شاء الله تفصيلات مجمع کې بیان کو. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې د میراث خپل تقسیم کړی دی. الله رکعاتونه نه دی بیان کړی. اقیموا الصلاة آتوا الزکاة اتموا الحج والعمرة دا الله کړی. الله وای زکات ورکړه، څنګه زکات ورکم؟ نور الله رب العزت وای حج او سره کم حج او کې طریقه په حدیث کې موجود ده. الله وای jihad او کې جاهد فی څنګه او طریقه په حدیث کې موجود ده. الله رب العزت وای ودعو بالحکمت والموعظه الحسنه تبلیغ او څنګه او کم هغه طریقه په حدیث کې موجود ده. اور الله رب العزت المنزو کا پنځه وخت سره کم رکعاتونه دا په حدیث کې موجود دي. لیکن میراث الله رب العزت بذات خود بیان کړی. الله وای د قیامت په نږدې وخت کې به الله علم پورته کوي. اور علم به څنګه پورته کیږي؟ نبی خدا دې چې علما به الله پورته کوي، خاص جيد ممتاز علما به الله پورته کوي، علم به پورته شي. اور په علم کې چې کوم علم الله پورته کوي در ټول سره مخکې علم المیراث پورته کوي. ولې نبی علیه السلام فرمایي چې ټول علوم نیم علم دی اور نیم علم چې دی هغه میراث علم دی. اور په دنیا کې در ټول زیات پر دغه شی باندې عمل نشته. دا د اسلام یو زبردست قانون او معاملات دي. ما ډېر په تفصیل باندې مخکې خبرې کړې دي، هغه ضرورت نشته چې درته راوګرځو چې د منظور د سجدو د عمرو د حج د خیراتو باندې به شاید ستا غاړې خلاصې نشي. څو پرشته غاړې په میراث کې باندې میراث کې به ځان خلاصې. اور میراث نیم علم دی. میراث د الله پسندیده علم دی اور میراث د علم دی چې الله خپل تقسیم کړي، خپل بیان کړي. سړی چې مرسي مال پاتې شي، لږ پاتې شي، ډېر پاتې شي، هغه تفصیلات ګرځي مخ ته روان دي. د چا څو حصې دي ان شاء الله ډېر په ښایسته انداز کې به دا مشټول به تفصیل. زما خواهش دا دی چې یوه حصه جوړ کړم او دا تفصیلات بیان کړم. کله چې سړی مرسي در ټولو څه مخکې بغیر اجازت، نه د زوی اجازت شته، نه د پلار اجازت شته، نه د رشتہ دار هیڅ اجازت نشته. اول د میراث د علم مال سره کفن اور دفن، یعنی د کفن چې ورکه د قبر چې کوم اخراجات دي دغه اخراجات ورکه. په دې کې یا ته فضول خرچي بنه کوي چې خوږې دي نو بوته لاندې دغه فضول خرچي کنجوسي به هم نه کوي چې نه پر سم قبر پیسې ورکه او نه پر سم کفن پیسې کنجوسي هم نه کوي. شپه برابرۍ باندې به اول کار دا هیڅ اجازه ضرورت نشته. اول کار دا ضروري دی او لازمي. دویم نمبر کار باندې قرض به ادا کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله انسان شهید سے هر څو ورله معاف دي، یو قرض نه دی ورله معاف. قرض دومره حساسه مسله ده، د بل وخت عنوان دی. د ټول زمر کې بغیر اجازه و قرض پابه پیدا کې چې د هر چا قرض دی هغه ورکړي. هیڅ ضرورت نشته، نه د هیڅ د اجازه ضرورت شته. د میراث سبب کې دومره ډېر قرض چې ګرد مال کې تری ولاړ دي سي ګرد دغه پاتې سي، خو قرض دې نه پاتې کیږي. اور داغه نه بعد دریم نمبر باندې وصیت به پر کیږي. وصیت هغه وصیت چې حقیقت دی،
یو زوی وصیت کړی دی بل زوی نه دی کړی مور د یو زوی په حق کې وای دغه زوی په باره کې کړی دی د زوی په باره کې نه دی کړی وصیت خو د لور په باره کې کړی دی داسې وصیت نه داسې وصیت چې هغه بالکل حقیقي پر هغه باندې گواهان موجود دي علما او هغه وصیت ته ترجیح ورکړي چې په کوم وصیت باندې گواهان موجود دي هغه وصیت به قابل قبول دی او چې ټول پر هغه وصیت باندې متفق وصیت به په درېمه حصہ کې کی درېمه حصے مال څخه په ذات کې وصیت ناجائز دی هغه حلال هم نه دی هغه چاته ورکل کېږي نه هغه باطل دی دا هغه بعد به میراث تقسیم کیږي هغه به ان شاء الله د سبب درس کې تقسیم کو الله تعالی د عمل کولو توفیق ورکړي